اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد كسورة محمد نبي پیدا دا ملک د نورو برخو پشان پسو کنو کی د قرآن پاک پشان کی شوی گستاخی خلاف د سوشل ورک تنظیم زیر اہتمام تحفظ قرآن احتجاجی ریلی منعقد شوه. په دې ریلی کې د سوکنو د مختلف مکاتب فکر خلکو په یو لږ تعداد کې شرکت کړی و. مقررینو په سویډن کې شوي د قرآن پاک د بې حرمتۍ په شدید الفاظو سره غندنه وکړه او حکومت نه مطالبه وکړه چې د قرآن پاک د بې حرمتۍ خلاف دی په عالمي سطح باندې आवाज بلند کړی شي. دا د ټولو مسلمانانو او د ټولو جذبات مجروح کړي دي. د اسلام د تقدس او د اسلام یو پرامن مذهب دی. د اسلام د خلکو دپاره امن او یکجهتي ورکوي او سویډن کې چې دا کم واقعات شوي دي نو دې پکار دی چې انټرنیشنل لیول باندې دې دغه وشي او داسې قانونونه جوړ شي، داسې قوانین جوړ شي چې دې خلکو ته د سزا میلاو شي چې کم خلکو داسې کار کړی دی چې آینده هغوی ته موقع میلاو نشي. ځکه چې دا څو ځلو شو چې زموږ د مذهب د قرآن او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم داسې دغه کېږي نو دا مونږ انتهایی د دې احتجاج کوو دا نن د دې غونډې او دا راوتګ د ټول پاکستان کې او مونږ دلته کې دا غونډه کوو خپلو کمرانانو نه چې د انټرنیشنل فورم باندې د دې مخنیوي وکړي او داسې قوانین جوړ شي چې داسې څوک کوي نو هغوی ته یې واقعي سزا میلاو شي. ځکه چې اسلام ټول زموږ کتابونه منو، موږ پیغمبران موږ لازم دي زموږ د ایمان حصه ده چې موږ منو. نو په کار نه ده چې زموږ قرآن ته یا زموږ مذهب ته دې څوک داسې وکړي هغې باندې ټول عالم اسلام شدید احتجاج کوي او موږ دا وایو چې د دې سزا کسانو ته میلاو شي چې دا کار کړی دی. زه ډېر خوشحاله یم چې سوشل ورک ټیم چپګني د دې چې کوم دی یکجهتي د دې قرآن شریف سره چې کوم دی اسلام عالم اسلام سره د یکجهتي مظاهره وکړه او په دې باندې زه وایم چې هر لحظه مومن کی نشان نشان گفتار میں کردار میں اللہ کی ہے برہان کاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن. بیا وہی چې دریاؤں کے دل جائیں مسلم ہے وہ طوفان اپنے مقدر کا ستارہ ہے خود ہی ہے وہ اپنی پہچان. زه یم چې کوم دی مسلمانان ټول یې کېدل پکار دي دا فارن څومره دا بیوریجز چې دي څومره چې کوم دی پروډکټس دي د سویډن دي او یا د یهودیانو دي دا بیکاټ کول پکار دي. دا مظاهره چې کومه ده او دا احتجاج چې کوم دا اسلام کې جایز دی. ولې چې هغه وخت کې احتجاج کړو چې څو وخت حضرت ابراهیم علیه السلام چې کوم دی دو پرندو احتجاج کړو چې اور کې اچول هغوی به وروړي نو دا هغوی د سر د خو لپاره چې عالم اسلام یو دی مسلمانان ټول یو دي او بیا د سوکنو خلک په د ټول علاقې خلک یو دي ان شاء الله تعالی د سوشل ورک په تورو باندې دا ټول راجمع کېږي او الحمدلله دا کار کېږي او ان شاء الله تعالی دا به نور پیلا وکړي خیر ان شاء الله تعالی او د اسلام چې څوک کوم دی څوک مخالفت کوي ان شاء الله هغې سره به سختي سره چې کوم نه امتیازي کوي ان شاء الله تعالی. قرآن ډېر عظیم کتاب دی. خدای پاک وایي د دې حفاظت د خدای پاک ذمه ده او خدای پاک به د دې حفاظت کوي. بیا چې آخرت کې قرآن شریف ودرېږي او مخامخ ودرېږي چې کوم کسان د مظاهرو کې یا د دې حفاظت لپاره په دنیا کې نه شاملېږي هغه به تپوس به ترې نه کوي چې ښه مزې خو دې کولې خو چې کوم دی زما دا قرآن چې کوم ته وصول دغه ما تاسو زما دومره تپوس نه کولې چې کوم دی دا یو عظیم الشان کتاب دی او د خدای دا به د آخرت کې بستا چې کوم دا شفارس کې الله ته چې مونږه دا بې حرمتي برداشت کولی نه شو نو چونکې داسې مذهب بې حرمتي کول مونږ د دې خلاف یو او مونږ مطالبه کوو د حکومت پاکستان نه چې د سویډن دا سفیر دی دلته نه زر تر زره روکړی شي او یا د دوی سریام څنګه چې دی بې حرمتي په پټه کړې ده داسې سریام د معافي غواړي د مسلمان نه نو مونږ الله پاک مونږ دا مونږ الله پاک سره وعده کوو
چې ان شاء الله الله پاک د معاف کول والے موږ انسان معاف کوو کنه الله دې ورته هدایت نصیب کړي او الله دې کل اسلام ته خیر کړي او پاکستان دې الله پاک بر وساتي او ټول کافران دې الله پاک هدایت نصیب کړي او ټول دې مسلمان مرګرو څنګه چې تاسو ته پته راځي په سویډن کې زمونږ د پاک کتاب چې په کوم باندې موږ ایمان وروړی دی د هغې به حرمتي شوې ده نو زمونږ په دې باره کې د نن جلوس د سوشل ورک ټیم چمکني د بټو ماما هم ولاړ دی نو ټول مشران هم ولاړ دي زمونږ حکومت وقت نه دا مطالبه ده چې مهرباني وکړئ دې ټایم به سیاستونه پرېږدو هر څه به پرېږدو دا زمونږ د ایمان خبره ده نو لکه دومره خو تاسو اوس کولی شئ که نه چې د دوی د سفیر خو د دې ملک نه بار کولی شئ که نه نو زمونږ عمده خواست دی دوی ته چې مهرباني وکړئ دوی ته څه وښایئ که تاسو دا نه کوئ نن سویډن وکړه سبا به بل وکړي بل ورځ به بل وکړي نو دا سلسله به جاري وي زمونږ خو احتجاج حق دی موږ به احتجاج کوو خو زمونږ احتجاج بیا دومره لرې نه رسي څومره چې د حکومت د اواز رسي نو زمونږ د حکومت د نمایندګانو ته خواست دی چې مهرباني وکړئ ورور دې ټایم اوس هر څه پرېږدئ او د خپل قرآن او د خپل پیغمبر او د خپل دین تپوس وکړئ د چمکني ټي وي د خپل د کلي مشرانو د خپل د سوشل ورک ټیم د ټولو سیاسي ګوندونو موږ ډېر زیات مشکور یو کوم چې موږ دا احتجاج کړی دا یو غیر سیاسي احتجاج و صرف زموږ یو نعره وه حرمت قرآن پر جان بھی قربان ہے هغه نعره باندې نن چې د سوشل ورک ټیم چمکني زره اهتمام کوم ریلی وشوه او کوم یو پوره من جلوس شو دې کې موږ د چمکني پولیس د خپلو د کونسلرانو صاحبانو د چیرمین عثمان اجي د جنرال کونسلر شیرباز ملک د سوشل ورک ټیم چمکني چیرمین نورالمین پرنسپل صاحب او د ان پی صدر او رهنما ذوالفقار بټو لاله داسې مشرانو چې موږ شکریه ادا کوو چې زموږ په اواز باندې موږ سره شرکت وکړو او دا کم اواز چې زموږ صرف دا مقصد دی چې کفار زموږ ایمان وقتاً فوقتاً ګوري چې د دې ایمان کې څونه تیزوالی او څونه درجې ایمان دی کې پاتې شوی دی ای وقتاً فوقتاً داسې 15 کاله بعد 2 کاله بعد داسې یو غیر اسلامي کار وکړي زموږ دین وچېړي زموږ مذهب وچېړي چې دې کې ایمان پاتې دی که پاتې نه دی موږ وایو چې زموږ پاکستان یو میسج ځي چې هغه پاکستان زموږ ورکوټه غوندې کلی سوګنو چمکني موږ وایو چې دې نه یو میسج لاړ شي چې دا خلک هم په اسلام باندې مین خلک دي او په قرآن باندې دردمن خلک دي ان شاء الله داسې چې څه قسمه په اسلام باندې په پاکستان باندې څه قسمه خبر راځي سوشل ورک ټیم چمکني به خپله برخه اچي په خپل اواز به دې وخت رسوي دې کې زموږ مشرانو چې دی په خپلو تقریر کې دا یو خبر وکړه چې دې وخت کې فلحال هغه ملکونه چې دي تجارتي ملکونه دي او موږ له پکار دي چې د سویډن څونه اجناس راځي څونه دای کاروبار د پاکستان کې چې د هغې موږ هر قسمه مصنوعات بایکاټ وکړو په اخره کې د ملک قوم د ترقۍ لپاره خصوصي دعا اوس شوه نعمت سبحان چمکني ټي وي چمکني